أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بایولوژي موږ شروع کړی دا پای کې 3 نمبر چیپټر چې دا موږ روان کړی دی 3 نمبر چیپټر بیسیکلی بایو ډایورسټي دا د جاندارو اقسام دی په دې دنیا کې الله څومره جاندار پیدا کړي ساينټیسټ چې هغه یو اندازه لګوي چې 20 لاک دا جاندار اقسام دي تعداد نه اقسام دي دا الله په دې دنیا کې پیدا کړي خو اوس 20 لاک نه دا تجاوز کړي ډېر زیات جاندار اقسام دي بیا ساينټیسټ دا یو جاندار په ګروپ کې کېښوم ولې کېښوه چې موږ پته ولګي چې په د دې سټډي کول موږ ته اسانه شي اوس دا ګروپ کې په کم یو بنیاد باندې دي پهله کم یو ساينټیسټ چې هغه یې خو بیا پس سیکنډ بیا اپ ټو اوسه پورې دا په ګروپ کې چې د جاندار په تقسیمول خو خاص بنیاد به فار ایگزامپل एरिस्टोटल याद को एरिस्टोटल په مسکن रहने की जगह हेबिटेट په وجه چې دا تقسیم کړو بده په وجه هغه ټول جاندار چې کم زناور دی هغه په درې ګروپ کې تقسیم کړ یسو په وبو کې اوسېږي سپ په هوا کې اوسېږي سپ په مځکه اوسېږي بیا ټایم تیرېدو سره هر یو بایولوژیست باټنیست چې دی هغه چې دا جاندار مختلف طریقو باندې تقسیمول په ګروپ باندې اوس موږ راځو 5 کینډمز وایو او ویډیو نمبر چې دا زموږ سره بایولوژي دا 9 او ویډیو نمبر چې دا زموږ سره 82 ویډیو او مین ټاپک چې دا نن بوایو 5 kingdom of classification 5 kingdom of classification 5 kingdom of classification मतलब دا رہے ټول جاندار منګه 15 ګروپه کې تقسیم کو غټ ګروپ ته او دی غټ ګروپ ته منګه کینډمز وایي وړي کې ګروپ سپیشي او غټ ګروپ چې دی کینډم خو دا 5 کینډم چې دی دا چا جوړ کړو نوم یې لیکو کله جوړ کړو this system of classification was proposed by Robert Whittaker in 1969 دا سیستم چې دا رابرټ وټیکر چې دا جوړ کړي رابرټ وټیکر کله 1969 کې د ټول جاندار 5 کینډم کې 5 ګروپ کې تقسیم کړه خو کم بنیاد په وجه اوس هغه بنیاد لیکو او بیا دا 5 ګروپ نمونه لیکو کم دی بیا ډیټیل سره به یو ویډیو جوړو he मतलब रॉबर्ट वटिकर he divide या classified he divide all living organism सोमना जानदार दी organism he divide all living organism into 5 group on the base of now on the base of कम वजूहात माने چې دا 5 group جوړ کا first one is a complexity of cellular structure دا وسته دا لګ بیا ایکسپلین کو یو وجوهات دا وا چې منګه جاندار تقسیم کو په سیلولر سټرکچر وای پروکریوټس تا یوکریوټس سیل نه په سیل بنیاد باندې منګه تقسیم کو یو پروکریوټ او بل یوکریوټ دې ته وای کمپلیسیټي اف سیلولر structure. Second, cellular organization.
سیلولر ارګنایزیشن تنظیم ته وایي. یونیسولر او په ملټي سولر کم یونیسولر دی هغه کم ګروپ دی او کم ملټي سولر دی هغه کم ګروپ دی. دې ته وایي سیلولر ارګنایزیشن ورته وایي. تھرډ چې دی موډ آف نیوټریشن. موډ آف نیوټریشن څه ته وایي چې جاندار خپل خوراک څنګه حاصلوي. دغه دی آټوټروپیک دی یا هیټروټروپیک دی. په دې وجوهات باندې تقسیم کړه. دریم موډ آف ریپروډکشن په وجه چې د تقسیم کړه مطلب سیکچوال جاندار کې سیکچوال په وجه خپل بچی پیدا کوي یا ای سیکچوال په وجه خپل بچی پیدا کوي. دې ته وایي موډ آف نیوټریشن. او لاست ون اینډ فایلوجینیټک ریلیشنشپ. 5 چې دی منګه دا جاندار چې کوم نن سبا موجود دي د خپل ابا او اجداد سره څه ریلیشنشپ دی په دې بنیاد باندې. فار ایگزامپل پهله جاندار په دې دنیا کې کم یو، اوس د هغې نسل چې کم موجود دی شته که نشته، د هغې او هغې تعلق چې دی هغه په وجه منګه دا 5 ګروپه جوړ کړه. دا رابرټ وټیکر چې دی ټول جاندار 5 ګروپ کې تقسیم کړه. 5 ګروپ او دی 5 ګروپ له دې ورکړ نوم 5 کینډم آف کلاسیفیکیشن. اوس هغه 5 ګروپ کم دي 1 by 1 دلته لیکو، بیا به انشاءالله پوره ایکسپلینیشن کوو. فرست ګروپ چې دی هغې ته وایي کینډم مونیرا. دا فرست دغه دی کینډم یې دی فرست ګروپ دی. سیکنډ دی کینډم پروټیسټا. تھرڈ چې دی کینډم فنجائی. 4 نمبر دی کینډم پلانټیا او 5 دی کینډم انیمیلیا. دا 5 کینډمز دي، 5 ګروپس دي او ټول جاندار په دې 5 ګروپ کې تقسیم کړه په بنیاد. فرست چې دی کم بنیاد او هغه ما دلته لیکلی کمپلیکسیټي آف سیلولر سټرکچر. د دې مطلب دا دی موږ جاندار په پروکریوټ باندې تقسیمو، پروکریوټس او یوکریوټ. اوس پروکریوټ څه ته وایي، یوکریوټ څه ته وایي، انشاءالله ډیټیل سره به وایي خو لږ ایکسپلین کوو. پروکریوټ د دې جاندار سیل کې چې کم نیوکلیس موجود دی، دی نیوکلیس نه چې دی یو چاپیره ممبرین دی هغې ته وایي نیوکلیر ممبرین. که نیوکلیر ممبرین موجود و په سیل کې نو هغې ته به وایي یوکریوټ سیل دی. خو چې کم کې نه موجود هغې ته وایي پروکریوټ. انچا کې پروکریوټ سیلز دی مطلب دا کې نیوکلیر ممبرین چاپیره نشته، هغې کې چې کم نیوکلیس دی کروموسوم دی هغه په دې سیل کې خواره موجود دی او د یوکریوټ کې دا په دې خاص په نیوکلیس کې موجود دی. دې ته وایي کمپلیسیټي آف سیلولر سټرکچر. سیکنډ چې دی سیلولر ارګنایزیشن هغه هم دوه دي، یا یونیسیلولر دی سیل په یو سیل باندې مشتمل دی، یا باډي چې ده هغه په ډېر سیلو باندې مشتمل دی هغې ته وایي یا ملټي سیلولر اور یونیسیلولر. تھرډ موډ آف نیوټریشن هغه هم دوه دي، که آټوټروپیک دی که هیټروټروپیک دی. آټوټروپیک یا هیټروټروپیک دی. تھرډ دی موډ آف ریپروډکشن، خپل بچی سیکچولی پیدا کوي که اے سیکچولی پیدا کوي، بچی چې سیکچولی دی یا اے سیکچولی. او فایلوجینیټک مینس د اباو اجداد چې دي هغې ته انګلیش کې انسیسټر ورته وایي. دا انسیسټرز چې دي د دې اباو اجداد سره د دې چې کوم اوس نسل دی د هغې سره څه تعلق دی، د هغې نه څنګه پته لګي د چې د اباو اجداد خو ختم دي خو د هغې هډوکي پیدا کېږي، د هغې یو خاص ارګن ځای پیدا کېږي او نن سبا کوم جاندار د هغې سره څه کوي متشابهه کوي، هغه ګوري یو رنګي، بس په دې وجه هغه وایي دا د دې اباو اجداد نسل دی.
بیا 5 کینډم چې دی هغه کم یو دي 5 کینډم چې دی کینډم مونیرا ده کینډم پروټیسټا کینډم فنجای کینډم پلانټیا او کینډم انیمیا دا 5 کینډمز رابرټ ویټیکر ورکړه 1969 کې خو په دې کې بیا چینجز راغله خو دا کینډم چې دی دا ټوله دنیا لپاره ایکسپټیبل وه خو پکې څه لږ ډرابریکس و جنیټکس پکې پرېښی و یو دوه درې فیلډس پکې پرېښو هغه پکې یو دوه ساینټسټ نور راغله هغه پکې انکلوډ کړه او دا 5 کینډم یو خاص ترتیب سره بیا ګروپونه جوړ کړو هغه به انشاءالله بل ویډیو کې وایو ویډیو نمبر 83 کې وایو د 5 کینډم کې لږ چینجز راغله انشاءالله هغه به بل ویډیو کې وایو آی پورې اجازه ده کې خداحافظ